نن دوه شیان درښیم. یو د پښتنو خیرن درښیم. د پښتنو خیرن څوک دي، او بل تاسو ته SOPs 2017 کې جوړه سوه، کمیټۍ جوړه سوه، په هغه کې کومه فیصله وسوه د پښتنو د کاډو د بلاک شناختي کاډو او د چا دپاره هغه جوړه سوه کمیټۍ، مطلب څه و، ولې جوړه سوه. خیرن باد کې درښیم. اول به تاسو ته دا در وښیم د پښتنو خیرن باد کې درښیم. پښتنو کې خیرن څوک دي نن سبا د ما په نظر. هغه 2017 کې چې کله هم کمیټۍ جوړه سوه، هغه دې دپاره جوړه کړه چې د کومو خلکو چې شناختي کارډونه بلاک دي هغو ته به دا بلاک شناختي کارډونه څنګه ورخلاصوئ یوه، او په هغه کې دا POR کارډ او SSC کارډ له وجې یې شناختي کارډونه بلاک کړل. بیا چې اعلان وسو د 1988 ریکارډ پیش کړي، دا په 2017 کې دا کیسه روانه وه. 2017 کې چې د 1988 ریکارډ طلب کړل سول، هغه صرف د هغو خلکو دپاره کوم خلک چې د بلاک ول، د هغو خلکو دپاره نه چې پښتو یایم، د پښتو په ژبه باندې به تر 1988 ریکارډ پیښوي. زه په لاهور کې اوسم، په پنجاب کې اوسم. ما ته تر اوسه پورې په سواو کیسونه که راغلي دي، ما ته یو کیس هم د یو پنجابي نه ده راغلی، د یو سندي نه ده راغلی، د یو بلوچ نه ده راغلی چې هغه چې د 1988 ریکارډ غوښتی ده، یا جنم پرچین راوړه، یا MNIC راوړه، یا کوم لوکل راوړه، یا کوم ډومیسایل راوړه، دا پاسپورټ زوړ راوړه، دا کیسې نسته پشکې. ګوره هغه فارموله صرف د بلاک شناختي کارډو POR SSC کارډ هولډر والو دپاره جوړه سوه، د نامي پښتون دپاره نه ده جوړه سوې. نو ولې د نامي پښتون چې چا چې کیمپ کې وخت نه دی تېر کړی، چا چې SSC POR نه دی جوړ کړی، چا چې راشن نه ده اخیستی، له هغو پښتنو څخه ولې د 1988 ریکارډ طلب کېږي؟ دا خو د دوی دپاره نه و. نو په دې خبره باندې پټه خوله ناست خیرن درښیمه، د پښتنو خیرن درښیمه. هغه خیرن څوک دي؟ هغه په قومي اسمبلۍ کې ناست دي خیرن، هغه په صوبایي اسمبلۍ کې ناست دي خیرن. د پښتنو خیرن په اسمبلیو کې ناست دي د ما په نظر باندې، بې خولې، بې اوازه، پټخولي، ډرپوکه، د پښتون په یوه پریشاني مخبر، په خپله میایي موږ خو له دا وه تا په وټو نه یې راغلي، موږ خو چا راویستي یو. نو ولک خبر یم چې پښتنو کې هم داسې ضمیر وال خلک شته. نو نه شاباس، ویسې پښتون خو داسې ما ته نه ښکارېږي چې دارنګه دې کوي، د خپل پښتون غوښې دې خوري، د پښتون اواز دې کښته کوي، او دی دې یو څه کولی نه شي، پیپره دې یوه خوا نه وي، او دی دې یایي زه خو ډېر ښه مېړه یم، یا ما ور پرېږدئ قومي اسمبلۍ یا صوبایي اسمبلۍ ته، بیا له خواجه ګلزار به مرخیړي درته راوړي، مرخیړي به راته راوړي. ای زمن نه څه د خیرنو ولکې تاسې رنګه خیرن ما بیا څوک لیدلي. دا خیرن ډېر ښایسته لفظ تاسې دپاره استعمالوم، په دې هم تاسې زما شکریه ادا کوئ. زه ډېر ښایسته الفاظ استعمالوم، خیرن، کنې لفظونه خو ډېر راسره دي چې درته استعمال خو نه یې کوم. دغه یو خیرن مه فلحاله بس ده. تاسې هم په خپل ګریبان کې وګورئ چې زه تاسې ته دا خیرن مطلب شاته بیکګراونډ کې څه درته وایم. ناروا خلک یاست انتهایي، د پښتون په اواز پټه خوله ناست یاست، انتهایي ناروا یاست، ولکې میړه خلک یاست.